بسم الله الرحمن الرحیم. دریم نمبر معیار اسکار یعنی یو شی نشه اور کدل. حدیث مبارک کی دی کل مسکر حرام، هر مسکر شی څه شی د حرام ده. د دې یو مستقل معیار خو څه شی شول؟ اسکار شو. خو کده ته اول طرف ته وبسي دا منصوص حرمت کې هم شامل ده. ویلې د حرمت نست قرآن نم ثابت ده او نست حدیث نم ثابت ده. نشاور اشیاء مشروب وي او که جامد وي د دې استعمال شرعاً حرام ده. اوس نشه چوته ویلی شي؟ د نشې تعریف څه ده؟ نشه اخ کیفیت ته وایي چې هغه کې انساني دماغو باندې بخارات روشي، اغه وجه نه عقل کار پریدي، خو د بد تمیز انسان نه ختم شي. داسې ګرد داسې خړوالی الله د موږ ته نجات روکي چې دی هیڅ نه بس نه پوهېږي. بیا هغه خړوالی د ده په دماغو باندې عقل باندې قبضه وکړي. بعضې علماو د نشې دا تعریف کړی ده چې کومې نشې باندې حرمت، نجاست یا حد وغیرہ احکامات جاری کیږي، نو امام صاحب په نیز باندې د نشې معیار دا ده چې ځمکې او اسمان یا ښځه او نر کې فرق نشي کولی. دې ته څه ویلی شي؟ اسکار او نشه ویلی شي. صاحبین اور ائمه ثلاثه رحمت الله علیهم څه وایي؟ نشې حد ده چې د هغه عقل مدهوش شي، د هغه کلام هزیان اور بکواس حد ته ورسیږي. اور فقها و فتوا هم پاندی تعریف نکلی ده. نشه دې ته چې انسان کلام بالکل مخلوط شي، ښه بد باندې پوهېږي نه سره چې مو څه ویلو یم څه ویلي وو، زه څه وایم. تنبی دا اختلاف صرف خمر نه علاوه کې ده. خمر مطلقاً نجس، حرام اور موجب حد دی، ایوا کترا ویلی نه وي، قلیل وي که کثیر وي. حد سکر ته اسکار پیدا کوي او که نه پیدا کوي. خو خمرو کې ځکه کومه دا اختلافات نشته. دا غیر خمر ولا کوم نشه اور شیان دي هغو کې ده. خمر کې فقهای امت ډیر معرکة الآراء تفصیلی اختلاف ته مختصرا څو خبر ذکر کو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام ابو یوسف رحمت الله علیه اور جنا تابعین رحمهم الله، امام اوزاعی، امام اعمش، امام سفیان ثوری اور شیخین او بعضی شوافیو دا مذهب ده. شیخین و تذکره یو ځل مخکې نمو سره وشو، امام ابو حنیفه اور امام ابو یوسف. څه خمر تعریف دا ده: هو النیء من ماء العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد من دون ان يطبخ. دا هغه کچا د انګورو شیره ده او بدی څه کله دی کې غلیان روشي، شدت و اشتداد ورکې پیدا وشي، اور دا خود به خود بغیر د پخولو نه بهر ته جاک پر غورځولو بني. آسان زبان کې دا ووایو چې یو دومره وخت پورې د دې شیره په یو خاورو مټکې کې کېږدولی شي یا بلې مټکې کې چې هغه سخوا شي، سخه کېدونه بعد را ډډه شي، را وپړسېږي او پاس جاک څه شي کې سخوا پر تلولو کې د خمر دي. جمهور ائمه ثلاثه اور امام محمد رحمت الله علیه مسلک دا ده چې ټول نشه اور مشروبات خمر دي. امام صاحب، امام ابو یوسف، امام سفیان ثوری، امام اعمش، بعضی شوافیو، ځنه تابعینو مسلک خدا شو چې خمر چوته ویلی شي خاص د انګورو هغه اوبو نه کوم جوړ وي. او جمهور ائمه ثلاثه اور امام محمد رحمت الله علیه احنافونه دو سره ده چې هر نشه اور خو مشروب جامد نه، دا څوک دي؟ د خمر دي. چې کله خمر دي نو قلیله و کثیره حرام. قلیل هم حرام ده، کثیر مقدار هم حرام ده. یحد شاربه، د سکون کې به حد کوي شي، په حد باندې بوالی شي. سواء شرب الى حد سکر املا، حد سکر پورې دی د سکل کړي وي او که نه وي کړي. کله نجس لا يجوز بيعه، هر قسم مشروبات
څنګه نشه اور وي دا نجس دي د دې ولا بیه څه ده جایز نه ده. دې سره یو متعلقه بل شی دغه ته اشربای 4 محرمه وي بیا ورکې خمرم داخل شو. اشربای 4 محرمه کې څوک داخل شو؟ خمرم. خمر بیان خو شو. دوم نمبر ته طلا ویلی شي. طلا توا سره دام د انګورو شیره ده او د انګورو رس ته خدا په اور باندې پخولی شي. څه کله دا په اور باندې دومره پخه کی څه 2 نه کم څه شي پاتې شي. الټا مو ویل 2 نه لږ کم څه شي هغه وړاو شي اور سره ختم شي وچ شي. نو پاتې څومره شو؟ 1 نه لږ مقدار زیات پاتې شول اور مسکر جوړ شي حد سکر ته ورسي. دا طلا ده. اوس دا طلا دې ته خو احناف څه نه وایي خمر نه وي خو چونکې امام شافعي صاحب اور امام مالک امام احمد امام محمد دا ټولې په چا قسمه دي. دا په خمرو کې داخلوي ځکه چې کله مسکر شو نشه اور شو د خمر ولا تعریف ورته ولګېدو. دوم نمبر کوم دا هغه ته سکر وایي. سکر سین وړوکی کاف ښه سکر دواړه مفتوح. تازه کجورو والا کچا اوبه او شیره څه کله په هغې کې شدت روشي او جاګ راوغورځوي پخولو نه بغیر. تازه کجوري والا کچا اوبه چې پرتې دي هغې کې سره پیدا شو شدت او جاګ یې پاس سره په پړسېدلو باندې وکړو دې ته ویلی شي سکر. 4 نمبر باندې نقیع الزبیب انګورو د کشمش والا هغه کچا اوبه چې هغې کې سختي را پیدا شي او جوش په روالو باندې کی. یا دا چې عامو اوبو کې تو څه اچولی دي مویز د اچولی دي پیر شوي ده نه تو یې زه به دا سبا ایسکم اشفا ورباندې تېره شو سبا د میر شو بل ورځې د میر شو 1-2 ورځو بعد در راواغوستو هغه څه شی کړي وو باس هسې رجاګې را پرېږدولي وو او شدت و غلیان ورکې څه کړی شو دا ورکې را پیدا شو. اوس د دې خمرو کې خو هسې بېل اتفاق خمرو نه لاندې کوم دي دا 3 وړه اشربه کوم دي دا هم امام صاحب رحمت الله علیه په نیز خمرو کې داخل دي. دا 3 وړه امام صاحب په نیز هم څو کې داخل دي خمر کې داخل دي. لہذا د دې سکل کم وی که زیات وي دا حرام دي نجس دي. که چېرې حد د سکر ته ورسېده بیا به حد هم ورباندې لګي او که اسکار یې پیدا ونه کړل کار خو یې حرام وکړو خو څه به ورباندې نه لګېږي حد به ورباندې نه لګېږي. بس